نو دغه سیستم نور نه چلیږي. د پیمز هسپتال په وړاندې به تاسو کتلي د خلکو هغه غم او غصه او هغه غبار به تاسو لیدلی. خو زموږ سیاستدان اوس هم په دې خوب کې دي چې ته ستا هغې مشر دا او زما هغې مشر دا او ستا ته دا او هغه دا. یو کلیپ دی هسې تاسو ته د مثال په توګه باندې زه دغه پیش کوم، دغه تاسو لږ وګورئ. आपने तो नवाज शरीफ के जूते पॉलिश भी कर लिए, जिंदगी भी गुजार ली, 30 साल गुजार लिए कपड़े धोती रही है नीमा खान की, कपड़े धोती रही है मुशर्रफ. نو زما په خیال باندې زه وایم چې زموږ سیاستدانانو له هم په دې باندې اوس یېرېدل پکار دي چې هغوی ووایي چې به ډېر غټ فرق راغی. ګورئ یو کس دی هغه د هغه صحت چې کوم دی نو که پرسکه ناجوړه شي هغه د هغه په خپل سر باندې دی، هغه به منډه ترړوي. تعلیم دا حل دی، بېروزګاري لا ده. نو په داسې حال کې چې بیا خلک د دې خلکو دا ټاټ باټ ویني او بیا ځان ته ګوري، نو ظاهره خبره دا خلک وایي چې زه هم د دې ملک باشنده یم. نور دا څیز نه چلیږي. تاسو به کتلي یو سړی وایي چې نه زه یو لکه هغه نن سبا یو قصه ده تاسو به کتلي زه د کرنل ښځه یم. نو هغه کرنل صاحب چې کوم دی نو هغه هم اوس خلک نه پرېږدي ځکه چې خلکو ته پته لګېدلې ده چې صاحبه ته زما د ټیکس په پیسو باندې دا ستا ځان له ټاټ باټ جوړ کړی دی. نو لہذا زما په خیال باندې چې څومره زر وي ججان، جرنیلان، سیاستدانان، بیوروکریټس، بابوګان، ډپټي کمیشنر، کمیشنر، هغه یو دغه د 14 اګست په ورځ باندې چې دغه یو کمیشنر صاحب چې کله او آی جي صاحب چې کله په هغې بوګۍ بګۍ چې ورته وایي په کوم هغې کې ناست و، په هغې باندې خلکو د هغې نه جامې ویستې جامې. خو بیا هم زمونږ حل دغه دی چې سیاستدانان په یو زانګو کې زانګي صاحب اوس هغه وختلی دی. لکه دا 2 پښتانه دي په دغه یو ویډیو کې، مشال یوسفزی د صوابۍ، اختیار ولی د نوخار، او دلته د پښتنو سهل شو. دغه خبره لرګي خبره ډیره غلطه ده، خو لکه موږ سره څه ونه شول او په هغې کې ته وایې چې زما نواز شریف ته به ته دا نه وایې، بل ورته وایي چې ته به زما عمران خان ته دا نه وایې او دا. یاره د پښتنو دا مسلې دي، خدای خاطر وکړئ. پښتانو تباه و برباد شول. د 9.8 نه سیوا ستاسو بېروزګاري راغلې ده، په ماشومانو سکول ته نه ځي، بمونه در باندې خلاصېږي او په دې کې بیا ته هم دغه خبرې کوې چې نه زه به ماسپوتن کښېنم او ستا هغې دا کړي دي او نه نه ستا هغه دا دی او زما هغه دا دی. دغه خبره ده که نه روغانۍ بابا وایي دغه اکثر زه دغه شعر وایم وایي چې دغه وشوه دا وشوه تا دا ووې ما دا ووې، بس د لیونو شان په خبرو کې مو عمر دی. او بیا پکې دا هم وایي چې وویل روغانیه یو هوښیار زناور ځان سره، ای نصیبه څه په زناورو کې مو عمر دی.